دا وخت زه د پېښور پریس کلب پر وړاندې موجود یم. دلته کې مظاهرچیان راغونډ شوي دي، کوم چې لومړي وزیر شهباز شریف اعلان کړی چې د جمعې د لمانځه نه وروسته د قرآن په احترام کې او په سویډن کې د قرآن د نسخې د سپکاوي خلاف احتجاجي مظاهرې وشوې. د پېښور په مختلفو سیمو کې احتجاج کوونکي راغونډ شوي دي او دلته کې دا احتجاج کوونکي چې دي دوی د سویډن کې د قرآن د نسخې دغه سپکاوي چې دی د دغه پیښې غندنه کړې ده او دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې پاکستان دی د سویډن چې کوم دلته سفارتکار دی هغوی د خپل هیواد وباسي او د سویډن سره د سفارتي تعلقات چې دی هغه ختم کړي. دلته چې کوم د مظاهرچیان دی دوی وایي چې قرآن د دوی سره کرښه یا ریډ لاین دی او دوی د قرآن سپکاوي په هیڅ صورت سره نشي زغملی او د سویډن دغه پیښه چې ده دا دوی لپاره د زغملو وړ نه ده. دا مظاهرچیان چې دوی د سویډن د خلاف د دغه پیښې خلاف شعارونه هم ورکول. نن خپل قوم ته دا پیغام ورکو چې کم ګستاخان دي د قرآن بې حرمتي کړې ده دې ممالکو سره بایکاټ پکار دی او موږ خپل اواز هغه ته حکومت د وخت هم دا وایو چې چونکې د حکومت په سرپرستۍ کې دا ګستاخي کړې ده لهذا زموږ حکومت ته په دې باندې ایکشن والی او دې سفارتي تعلقات هم ختم کړي، د دې سفیر ته هم ملک بدر کړي چې څو پورې دې پر خپل غلطۍ باندې معافي ونه غواړي شرمنده نشي تر هغې پورې دې سره ټول بایکاټ کول پکار دي، که هغه سفارتي دي که هغه معاشي دي چې څومره تعلقات دي ټولو سره قطع کول پکار دي. ټول اسلامي ممالکو ته دا درخواست کوو چې که کرونا لپاره یو پالیسي جوړېدی شي د پولیو لپاره یو پالیسي جوړېدی شي نو قرآن حرمت د نبي صلی الله علیه وسلم شان دا ټولو نه زیات دی. دې لپاره موږ هر څه قربانولو ته تیار یو. نو ټول اسلامي ممالک یو موټی شي دا اختلافات میټاو کړي او یو پلیټ فارم باندې جمع شي چې کم ورځ دا اتفاق اتحاد پلیټ فارم سجاو شو نو دنیا کفر ته به ځای نه میلاویږي. لږې شېبه وړاندې دلته د پېښور پریس کلب پر وړاندې د پېښور خبریالانو هم یو احتجاجي مظاهره وکړه. دې خبریالانو هم په سویډن کې د قرآن د سپکاوي دغه پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده او د حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې د سویډن سره د سفارتي بایکاټ